ستورې د بر ناراضي پیغمبر باندې وهم د بر ناراغله دا څنګه چې د ستوري نه رڼا نه جدا کیږي نسی د پیغمبر د قران او حدیث نه رڼا نه جدا کیږي پیغمبر علیه السلام د نور نه رڼا جدا کیدی شي د نور نه رڼا جدا کیدی شي خو ګوره تازه نشم پرې خو دی سره د سورې ضحا مطلب هم د مقصد د تسلی د پیغمبر علیه السلام یاد د خبره د ابو لهب خزه چې و ام جمیل د پیغمبر علیه السلام چاچی و نو پیغمبر علیه السلام ته یو څو ورځې وحی بند شو چې وحی ورته بند شو نو دا ډیره ظالمه و د پیغمبر علیه السلام د چاچی نه و ډیره ظالمه و پیغمبر علیه السلام تراغله بیا شیطان خود له اوس نه راځي الیاذ بالله جبرئیل علیه السلام ورته او ته الله پرې خو دې بس سې د سره دښمنی وکړه الله سورې ضحا نازل کړي نه چې د نور نه رڼا نه جدا کیږي زتانه نه جدا کیږم زتانه پرېدم ما ودعک ربک وما قلا ستاربو ته نه پرې خو نه د سره دښمنی کړي دا رستو ورته بیا وی علم یجدک یتیما فاوا اے پیغمبر علیه السلام چې یتیم وي نه مې پرېخه نو خو مالدار کې نو څنګه به پرېدم چې پیغمبر نه وي نو نه مې پرېخه وجدک ظالن فان اوس به څنګه پرېدم پیغمبري مې نو درکړې نه مې پرېخه اوس خو مې د زید درکا اوس خو مې د پیغمبري درکا اوس مې د حدیث درکا اوس به پرېدم دغه تسلی ده خنو کله کله د پیغمبر علی السلام په حسن باندې قران ګوري قسم خوري کلا والقمر حضرت شیخ طیب صاحب حفظه الله دغه وي کلا والقمر والليل اذ ادبر دغه ته کی تشریح غدا شي کوي او وی قمر مراد پیغمبر علی السلام چې سپوږمۍ پروزي رڼا بیا څه کوي ستوري کوي کله چې سپوږمۍ نه نو رڼا څه کوي ستوري کوي کنه نو معنا دا شو چې پیغمبر علیه السلام په شان د سپوږمۍ دی ته دی په شان د سپوږمۍ دی او صحابه په شان د ستوري دي ان اصحابي کنجوم دی ايهم مقتدیتم اهتدیت چې کله سپوږمۍ پروزي کوم ورځ کې سپوږمۍ نخ کاری نو بیا ستوري رڼا کوي نو چې کله پیغمبر علیه السلام دنیا کې ژوند دیو پیغمبر علیه السلام به خلکو ته د دین رڼا خودله رڼا به ورته خودله د پیغمبر علیه السلام د قران او سنت رڼا به ورته خودله او چې کله پیغمبر علیه السلام دنیا نه لاړ نو بیا د صحابه خلکو ته رڼا خوله صحابه خلکو ته د دین رڼا خودله پوه شو په کنه او د دې وجه پیغمبر علیه السلام ته حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه شاعر وخه دا شاعری دومره بد شي نه دی ولی حضرت عائشہ شاعر و حضرت حسان صاحب شاعر و عبد الله ابن رواحه صاحب شاعر و پیر صاحب هغه شاعران وګړي وړي نه وي ګړي وړي ویل په شیرونو کې دا بدرت دي چې کله پکې چې دینو پردې خزه یاد کله زلف یاد او کله حسن یاد او کله لاړ او راغله دا غلطي دي شیرونو کې خسته خبره د قران او حدیث خبره د پیغمبر صفت د الله صفت د غرنګي د دین د مدارس او د علماو صفت دا سره دا بالکل جایز دی ګوره پیغمبر علیه السلام حضرت حسان سے توی خپل منبر به ورته سم کو او ورته وی کین ما په منبر په خپل منبر به کین او پیغمبر ورته لاندې کیناسته چاته حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ او وی کوا سوایا اشعار وایا اشعار سوایا نشته ښا دا د چې د ځان نه پکې بیا قصې میسي نشته دا دو نروانه معنی پکې نشته ازا نفس اشعار چې دغه صحیح اشعار هغه صحیح دي او غلط دي ته پوه شئ نو پیغمبر علیه السلام بارک حضرت عائشہ فرمایي ډیره مزیدار خبره کی ویلنا شمس وللآفاق شمس حضرت عائشہ بارک نبی علیہ السلام بارک حضرت عائشہ شعر ویل د عربی کې لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء یو زمون نور دی سچاري نبی علیہ السلام یاد دا زمون نور دی زمون د اهل بیت نور دی او یو د خلق نور دی د اسمان خو زمون د انور نه دی پیغمبر علیہ السلام دا د اسمان د انور نه بهتر دی ولی وجم ذکر کوي فإن الشمس تطلع بعد فجر د اسمان ور ال راخیږي چې رڼا راشي د رڼا نه پس راخیږي پته درته سار مانځ پس چې رڼا ولګي خرنا شي نو ور راخیږي د اسمان ور سره هغه د رڼا نه پس راخیږي خرنا شي وي وشمسی تطلع بعد العشاء زمونږ د اهل بیت انور چې پیغمبر علی السلام هغه د ماسختن نه پس راخیږي په تور تیار کې راخیږي زمونږ نور د اسمان د نور نه بهتر پیغمبر علیه السلام ته ځای په ځای چې دا یا ایو المدثر یا ایو المزمر والضحى والليل اذا سجى دا یاسین طه دا قران د پیغمبر علیه السلام صفاتونه ذکر کړي شته د پیغمبر علیه السلام صفات کا وخا صحیح الفاظ سره والنجم اذا هوا شاهد د ستوري اذا هوا کله چې را پریوزي ماذ الله صاحبکم ندی به لارې شوی ملګری ستاسو مراد پیغمبر علیه السلام وما غوا او نه د حد نه تیر شوی دی یا ارحم الراحمین
یا الله زموږ ګناه معاف کړي، زموږ د مور پلار ګناه معاف کړي، آینده کې د ګناه نه وساتي. الله په کورونو د حیا او د عزت پردې راوچي. الله له بې حیايي او د بې عزتۍ دروازې د جنت وساتي. الله له حاضرین څومره دي الله د ټولو کورونو کې خوشحالي راوستي کړي، حاجتونه د خپل غیب او خزانو نه پوره کړي. الله دې مسجد کې موږ سره چا تعاون کړی دی، رب کریم کمالی دی او که جانی دی او که دعاګانې کړي، رب کریم د ټولو پریشانې ختمې کړي، ټولو حاجات د خپل غیب او خزانو نه پوره کړي. الله دنیا او آخرت یې ښایسته کړي. څه حاجتونه دي الله ته معلوم دي، الله ته سره د هغې حاجتونه چې دي نو د خپل غیب او خزانو نه پوره کړي، موږ د ټولو آخر ختم کړي.